بسم الله الرحمن الرحیم شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 84 سلور اتیایم ثم اعترضوا بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها لكانت باقية والبقاء معنى فيلزم قيام المعنى بالمعنى إلى آخره. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. شرقائد 84 نمبر درس. د دین مخ کې د واجب او د قدیم په درمیان کې چې نسبت کم دی پاغه کې مذهبین ذکر شو. چا ذهاب نسبت د عموم خصوص مطلق ته کړو. قدیم عام گنلو واجب خاص گنلو چا ذهاب ترادف ته کړو. خبره باندې پوښی دلته په دې موضوع باندې اوس دغه بعضی متأخرین لکه امام حمید الدین الدوریری او کوم چې دغه متبعین دي هغه په دغه مخ کې خپل کړي خبره اعتراض واردی بیا تنه جواب کوي. صاحب د نبراس عبدالعزیز فرهاری هغه په دې زی سخت تحیر او تعجب په دې خلکو باندې کړي دي چې هغه شی چیړی چې هغه لاندې بالکل سفیده نشته دي. خبره باندې پوښي په خبره باندې دا دې چې کوم شی چیړلې دی کنه دې لاندې بالکل وی سفیده نشته دي او چې هغه کوم شی لاندې فایده دی هغه دې چیړی نه پښتو باندې پوښ ناغه په دې موضوع باندې دې په دې خبره څه کړي دي تعجب کړي دي. ما خبره باندې تاسو پوښ ان شاء الله سناسه نبراسته د تروبان سم لکه په پستاسو ذهن شریف کولوم شي ان شاء الله الرحمن جیها. ثم اعترضوا صفحه نمبر ځان سره کلیکي 106 صفحه ده. اعتراض کړي دي هغه یې نه هاولای دغه مولیانو د بازو کسانو چې د استدلال کوونکي دي په چا اعتراض کړي دي او علی انفسهم په خپل ځان اعتراض کړي دي په خپل بأن صفات لو كانت واجبة لذاتها كصفات واجب لذاته شي بیا خودی سره بقا ضروری ده لکانت باقیه بیا خدا باقیم شو او بقام یو معنی ده او صفتم یو معنی ده دا خو لازم شو قیام د معنی تر معنی او دا باطل له د اعتراض په ځان باندې کړي دي. خبره باندې پوښلې کنه دا معنی څه ته وایي ما لا يقوم بنفسه هغه بیا عام ده عند المتکلمین. صفات د باری تعالی د متکلمین په نسبت د معانی دي اراز نه دي د معناګانی دي نه دا خو لازمي قیام د معنا بالمعنا او دا خو محاله ده لکه څنګه چې قیام د عرض تر عرض محال له. خبره باندې پوښولې کنه او دلیل په دواړه یو دی چې ګوره یو قیام تر معنا دی قیام د معنا دی تر معنا یو قیام د عرض دی تر عرض دلیل په دواړه یو دی او هغه دا چې ان ما لا يقوم بنفسه چې کوم شی بنفسه قیام نه لري لا يصلح لأن يقوم به غيره د پوری بیا غیر قیام نه لري. خبره باندې پوښلې کنه نو دا اعتراض کړي بیا وروسته جواب کړي دي او عبدالعزیز فرهاری وی والعجب من هؤلاء یا تعجب دي د دې مولیانو نه کیف تعرضوا لهذا السؤال دې سوال ته تعرض څنګه کړي دي لهذا السؤال ضعیف دي کمزوري سوال ته وجوابه السخيف کمزوري جواب ته بیا تعرض څنګه کړي دي او وسکتو ان اعظم الاشکالات او کم چې په اعتراضاتو کې غټ اشکال لغینه چپاتې شوی او غدا دي وهو لزوم تعدد الواجب ايضا عدم قیام الواجب بنفسه. برحال زما د خبري مطلب داو
چې دغه بعض علماو په دې ځکه په خپل ځان یو اعتراض وارد کړی دی، بیا تنه جواب کړی دی. ثم ترزو بیا دې اعتراض کړی دی، حاصل دی اعتراض خارج نزد کوي چې ګوره عرض لا يقوم بالعرض، عرض پورې نه قایمیږي. دغه قیام د عرض پورې څه دی؟ باطل دی. او چې کله موږ دا خبره تسلیم کو چې صفات واجب لذاته دي، پوه شئ، کوم قول په تعدد د وجبو باندې وکړو او پشان د ذات الباری صفات الباری تم د وجوب عقیده وساتو، که صفات واجب لذاته سکو تسلیم کو، نو بیا به موږ یو بل خبره هم تسلیمو، بقا د صفاتو به هم تسلیمو. ښه سبا تک تسلیمو، بقا د صفاتو به هم تسلیمو. نو هر کله چې داسې شوا چې مون وجوب لذاته د صفاتو تسلیم کو، نو بیا بقا د صفاتو به هم تسلیمو. نو دې ځکه دوه سيزونه راغی او رانغی، یوازې وجوب د صفاتو رانغی، دوه سيزونه الہیدتین راغلل، یو صفات وجوب د صفات، بل بقا او صفات. خبره پونه شو لکه نو هر کله چې دا سدانو دین لازمیږي قیام د معنا تر معنا، ولی وی صفتم معنا ده او صفتم یو عرض ده، او بقا د صفاتو دام یو عرض ده یو معنا ده. نو دا خو لازمیږي. حاصل اعتراض دا دی چې قیام د معنا بالمعنا لازمیږي، دا خو باطل له دغه اعتراض کوي. او بیا جواب دغه حاصل دا دی، جواب داسې کوي چې ګوره دا صفات او بقا د صفاتو دا شیئین الہیدتین ندی، بلکې دا ته چې کوم بقا یادې نو دا نوم د دغه صفت بعینه دی، دا بقا بعینه هم د دغه صفت نوم دی. خبره باندې پوه نه شولې؟ یعنی دا بقا چې ته یادې چې ته وی شیئین الہیدتین دی، نو دا بقا یو شی زائد د دې صفت نه دی، بلکې دا بقا بعینه نوم هم د دغه صفت دی. نو چرته لازم شو قیام د معنا تر معنا، او چرته بطلان راغی. ولکه په جواب پوښوي اعتراض ته ګوري. ثم ترزو بیا اعتراض کړي دي متأخرین او بعضی علماء بین صفات چې بشک صفات د خدای تعالی لو کانت واجبه لذاتها، کدا واجب لذاته ومنلیش، نو کدا تسلیم شي او خبرم تسلیم ول غوړي بیا لکانت باقیه، بیا بقا د صفاتم تسلیمه، او بقا خو یو معنا وا او صفتم یو معنا وا، دا خو لازم شو قیام د معنا تر معنا، او قیام د معنا تر معنا دا باطل لی. نو قول په وجوب د صفاتو دام باطل لی. نفاجابو ریتنه جواب ورکړی دی. حاصل دا دی چې بقا مونږ یو شی زائده علی صفت ناخلو، بلکې بقا بعینه اسم دغه صفت اخلو. نو شی واحد شو، نه چرته قیام د معنا تر معنا راغی رانغی کنه زویا پوښ ولیکنه. فاجابونو دغه مولیانو بیا خپل سرنه جواب ورکړی دی، بین کل صفتنا چې بشک هر صفت چې وی فهي باقیه دا و باقی وی د بقا پته سه بقا چې هغه بقا هو نفس تلک صفه چې هغه نفس په خپل دغه صفت، نو جدا شی نه دی، امر زائد ال صفت نه دی چې ته وی چې قیام د معنا تر معنا راځي، دا بقا مونږ دغه صفت یادو. ولکه پوښ وهذا کلام، نو دا کلام چې کوم دی دا مخ کې دوه مذهبونه ذکر شو. هغه مخ کې دوه مذهبونه وکنه چې یو صفات الباری ته واجب ویل، خبره باندې پیږي، او دا غبل مذهب مطابق پرونم درته ما ویلو چې صفات الباری تغي ممکن ویل، خبره باندې پیږي. عالم ته په اعتبار د زمان فلسفه قدیم وای کنه وای، هغه دوی مذهب ولا دغه. نو دې دغه تفصیل بیا کوي. وهذا کلام، او دا خبره فی غایت الصعوبه، په انتهایی سختوالی کې دا سخت خبره ده، مشکله خبره ده. فإن القول زګه قول کول، سکول قول کول بتعدد الواجب،
اصل کې د غرض رد دی په امام دوریری باندې کوم چې مخکې تیر شو. اول هغه مذهب رالی قول کول په تعدد د واجب لذاته دغه منافی د توحید دی. دغه قول خو دې سي ورد کو. او قول په امکان د صفاتو ته ممکن وي ينافي قولهم دا خو د متکلمین د دې قول سره مناسبت لري. اعلان لیکلی چې دا رد دی په غول مذهب ولا باندې چې هغه قدیم عام غني پوه نشولې دا په غیر رد دی. نو دا منافی دی د قول د متکلمین سره چې هغه وی چې بان کل ممکن حادث فهو حادث چې هر ممکن وي دا به حادث وي. دینه خدای تعالی د صفات حدوث ثابتېږي او چې د خدای تعالی د صفات حدوث ثابت شو خدای تعالی پورې قیام د حوادث سره او قیام د حوادث او حادث پورې راځي بیا خدای تعالی ذات هم قدیم نشي نه پاغي د سره دغه. او فین زعمو وکاغي د ځان په خلاصي کې دا خبره کوي چې مونږ یې را پدې قدیم کې او پدې حادث کې تقسیم کو خبره باندې پوښولې کنه. لکه فلسفه دا خبره کوي چې قدم او حدوث دا په دوه قسمه باندې دي. یو ته قدم ذاتی وي او یو قدم زمانی دی. دا یو حدوث ذاتی دی یو حدوث زمانی دی. خبره باندې پوښ قدیم زمانی هغه څه ته وي چې پاغه باندې عدم بالکل طاری نه وي چې عدم بسوي دا به بالکل طاری نه وي دې ته دی قدیم زمانی وي. یو قدیم ذاتی دی. قدیم ذاتی دی ته وي ما لا یکون محتاجا للغیر چې غیر ته محتاج نیوي دې ته دی قدیم ذاتی وي. یو حادث ذاتی دی. حادث ذاتی هغه ته وي چې ما لا یکون محتاجا الى الغیر چې غیر ته سوي محتاج لري. او یو حادث زمانی دی چې عدم په تاریخ وی عدم بسی تاریخ وی نوی کدی دسی دعوه لري دسی ګمان کوي چې انها د صفات دې ته موږ ممکن وایو خو قدیم په اعتبار د زمان او توایو انها قدیمه بالزمان پس معنا بمعنى عدم المسبوقیه بالعدم. حادثه توي مسبوق بالعدم چې قدیم ورته ویل په کومه معنا چې عدم مسبوقیت بالعدم کنه په دغه معنی اخلو او وهذا او دک معنی چې مونږ واخلو دا منافی لا ينافي الحدوث الذاتي دا د حدوث ذاتی سره مناسبت نه د منافات نه لري. هغه حدوث ذاتی چې هغه په معنی د احتیاج الی ذات الواجب ده نفهوانو دغه زعم بزکد نه کوي چې دا قول باطل بما اغد ذهب الیه الفلاسفه دا ورته غیر امیانو ذهب کړي دي. او ابن تیمیه هم دي ځکه خو دې گمراه شو چې دې تقسیمي کل هر یو کا قدم دی او کا حدوث ته ذاتی ته زمانی ته دغه تعریفونه ما درته وک چې حدوث ذاتی دا قدم ذاتی دي ستوي چې عدم به بالکل طاری نه وي. قدم زمانی او قدم ذاتی چې غیر ته محتاج نه وي او حدوث ذاتی چې غیر ته احتیاج لري او حدوث زمانی چې عدم به طاری وي. دا تقسیم دا مناطق کوي او فيه رفض پدې کې خو ماتول دي لکثیر من القواعد الاسلامیه پدې کې د اسلام بلا قواعد ماتيږي او وسيات لهذا زیاده تحقیق او د دې ان شاء الله تعالی ډېر تحقیق راشي په خپل موضوع کې که خدای پاک ته منظور و. او پرون هغه خبره چې مونږ کړې و چې بعض علماء دا ویل چې قدیم څه دی دا عام دی اطلاق په واجب تعالی او اطلاق په صفاتو د باری تعالی په دواړو کېږي او هر چې واجب دی نو دا خاص دی. اطلاق وایا په ذات الباری عز وجل کېږي او په صفاتو باندې نه کېږي. لکه چې بیا لازمیږي څه تعدد د وجباو او تعدد د وجباو دا باطل دی. اده بیا ویلو چې دا خو بیا تعدد د قدماو لازمیږي پرون ته ویلو کنه نګور دغه ځکه جواب د تحقیق د دی ښه ویشدلته مذهب تحقیق د دی چې دا ذات او صفات دواړو ته واجب هم ویل شي خو لیکن تعدد وجبو په ذات کې محال له تعدد د وجبو په ذات کې څه دی دا محال له او هر چې تعدد د وجبو په صفاتو کې دی دا محال نه دی. خبره باندې پوښولې کنه اوس کته دا ولی تعدد د وجبه او په ذات کې محال او صفاتو کې محال نه دی دا ولی
وزکا د وجه د تعدد د معلولاتنا علت کې تعدد ناراضي خدای تعالی علت ده پونه شوي د وجه د تعدد د معلولاتنا لند وایا معلولاتو کې تعدد ده خو مع تعدد د معلولات مستلزم تعدد د علت لرنوي علت به یووي او د یو علت د پاره دا جایز ده چې علت دی واحد وي او معلولات دی خو متعدد وي دا بیا صحیح ده دا ولی نګورا تعدد د وجبو په ذات کې محال ده ولی وجه دا ده چې مرتبه د ذات دا مرتبه د علیت ده او علیت کې وحدت توحد نه لابودی ده په خبره باندې پوښلې کنه او هر چې مرتبه د صفاتو ده هغه مرتبه د معلولیت ده نو الته تعدد راتلی شي خو مرتبه د ذات کې تعدد نشي راتلی نو تعدد د وجبو په ذات کې محال ناروا او تعدد د وجبو په صفاتو کې ادارت لیش بل فاز دیگر د سمیلیش چې مرتبه د ذات مرتبه د ظهور ده او مرتبه د صفاتو مرتبه د صدور ده نو مرتبه د ذات د مرتبه د ظهور هغه مقتضی ده وایا د توحد ده ال تعدد نشی راتلی او هر چې مرتبه د صدور ده نو ول د تعدد راتلیش نو تعدد په مرتبه د ظهور کې منتفی دی ځکه مرتبه د ظهور مستلزم او مقتضی ده صدا د توحد ده او تعدد مرتبه د صدور کې هغه صحیح دی خبره باندې پوښلې کنه اوس بل خبره زبز بل درته نه کوم بیا